حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای شپږ شیزونه د انسان د شرافت علامت ته، درې په حضر کې دي او درې په سفر کې دي. درې په حضر کې چې دي نو هغې کې یو تلاوت کول دي. دا د انسان د شریف النفس علامت ته چې دا انسان شریفه دی چې دی تلاوت زیات کوي. بل کار دا کوي چې دی مسجد آبادوي، مسجد کې عبادت عام کوي. او دریم دا چې دی مرګري راجمع کوي ځان سره، او داسې مرګري راجمع کوي چې د دین خدمت واخلي او دین کار کې ځان سره شامل کړي. او په سفر کې درې چې دا شریف النفس دی، یاره دله مال الله ورکړی دی، بل مرګری غریب دی، خپل مال په دې مرګري باندې وخوره، دا شریف النفس دی. دویم نمبر خوش اخلاقي په سفر کې کوه، چې په سفر کې کم سړی خوش اخلاقي کوي غوسه کیږي نه، دا شریف النفس دی. او دریم هغه کس چې کم سړی په سفر کې مرګرو سره خندا کې خبرې کوي، مزاحیه خبرې کوي، خو هغه خبرې چې د شریعت د دایرې دن نه د ګناه خبرې نه کوي، همداسې مرګري خاندي خوشحالي چې دا سفر په آسان شي. وی دا شپږ علامت د شریف النفس سړي دي. کې کامیابي څه شی ده چې کم مؤمنان خلق دي چې رب وی دي ته به زه فتوحات ورکوم. او فتوحات څنګه دي؟ د مکی د فتح کېدل وګوره، او مسلمانانو ته څه وایي چې په عجز باندې ننوځه. ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه چې کله فتح مکه وشوه ننوتو نو په ژړا شو. صحابه دې تپوس کوي ولې جاړې؟ وی ګوره وی دي خلکو د دې مسجد قدر ونه کو او وی رب تېنه وشړل باریک، وی په دې یریږم هسې نه موږ د دې قدر ونه کو، سبا به رب موږ د دې نه زیات ذلیله کړي، همداسې به موږ کاږي ومشړي. د دې مساجد او د عبادتګاهانو قدر وکړئ، یقین وکړئ چې ډېر په غفلت کې پراته یو. او د هغه فتوحات منظر نن رب موږ ته دوباره وښولو چې هغه ټوله دنیا سوپر پاور او کم طاقتونه کمې اسلحې دي، دا شانتې مشرکینو سره مال دولت زیاتو، قوت زیاتو، رب هغې مغلوبه کې اسلام بلند که. دکه شانتې الله رب العزت نن مجاهدین طالبان غالبه کو، هغه ټول اغیار دا ګوره د اسلام غلو ده، د اسلام لویوالی دی. الله تعالی څومره اسلام بلند کو، ټوله دنیا او ټول عالم اسلام په دې باندې فخر کوي. هغه سړی به یریږي چې کم پړه کې هغه کفر او شرک پروت دی، عناد پروت دی، او نور خلک به دې نه یریږي. الله تعالی دې ورځ په ورځ هغې له فتوحات نور هم زیاتوي.